صاحب صاحب نن سبا په انډیا کې د کرکټ ورلد کپ شروع دی او سوشل میډیا که وګورو نو هر طرف ته کرکټ بحث کیږي او څوک د خفګان اظهار کوي زموږ د کرکټ ټیم چې دی هغه شان نه دی او زموږ سیمی فاینلیسټ او داسې و داسې و خو زیاتره نن سبا په سوشل میډیا باندې بس دغه کرکټ ډسکشن کیږي او کرکټ خو که ته وګورې نو زما په خیال چې زه خو یم چې دا د قوم له یو نشه ده دا قوم د دې ډېرو مسایلو نه د دوی نظر لري کول د دې ډېر هر څه نه د دوی نظر لري کول چې کوم دی هغه دا کرکټ یو نشه ده یو څنګه چې دا خلک وایي ډک سګرټ که نه نو دا کرکټ د دوی دپاره ډک سګرټ دی که ته وګورې نن وایي ګیس چې کوم دی وختي مې په اخبار کې کتو چې 200% ګیس چې کوم دی نو هغه ګران شو دا خلک چې آلریډي د دوی سره 1 روپۍ نشته هېڅ د ګټې وټې ذریعې نشته او آلریډي په دومره ټیکسونه دي چې هغه د سړي سرمن وباسي اوس پکې دا هم شو نو ته ورته په دې پوینټ اف ویو وګوره چې په دې طریقه باندې چې کوم دی د خلکو هغه نظر یې ډایورټ کړی دی د خلکو هغه مخ یې خوا کړی دی ځوان کول ټول یې په دې شي پسې لیونی کړی دی او زه خو دې ته په دغه نظر ګورم چې دا د دې قوم دپاره یو نشه ده بله جی زمونږ کم پولیټیکل یا اسټیبلیشمنټ که دی که سرمایهدار طبقه د هغې ته د فایده هم ډېره زیاته میلاویږي که مونږ وګورو تېر وخت کې ایشیا کپ شوی دی صرف د پاکستان او د انډیا هغه میچ چې و هغې لپاره ریزرو ډے ایښودی شوی و ځکه چې باران نه و نور د هېچا دپاره هم دا رول نه و که نه جي نو که هغې طرف ته وګورو بیا که هغه طرف ته وګورو چې روایتي حریف زموږ خو انډیا ده خو د ډېر وخت نه مونږ چې رالو شوي نو دا دشمن دی او دله په کرکټ کې شکست ورکوه په جنګ کې به وله هم ورکوه ایون د کرکټ نه ته دغه جوړه کړي وایي دا جهاد دی او جنګ دی او بس ګټو به یو دا پکې هم وایي بس د دې انډیا نه وګټه وایي ټایټل پرېږده وایي که نه هغه ایکسټریمیزم دی نو فاینانشلي نه علاوه پولیټیکلي اوس که مونږ وګورو که نه جي نو انډیا که د یو ټیپیکل یو روایتي حریف دی خو دا زموږ پولیټیکلی چې زموږ کوم ریلیشنز دي د ملکونو سره هغه هم بیا په هغې ګراونډ کې ښکاري که موږ د افغانستان مثال وینو افغانستان یو ایمرجنګ ټیم دی پښتانه رونه دي زموږ ګاونډیان دي نو که اوس موږ افغانستان او پاکستان میچ ته وګورو نو هغه هم د پاکستان انډیا نه کم نه ښکاري هغې هم هغه طرف ته ورسو که نه نو په دې کې فاینانشلي هم خلکو ته فایدې دي او پولیټیکل اثر که ګورو نو پاکستان او د افغانستان غټ مثال دی چې بله ورځ هغه د هغو مین اف د میچ هم پکې هغه سیاست را دننه کو ویل چې یاره دا خو دا مین اف د میچ ایوارډ د هغو په نوم کم چې اوس پاکستان نه بې دخله کیږي نو ډېر زیات پکې راننوتی دی خلکو او د عوامي چې دی نو په دې اخته کړی دی او زموږ نصابي کتابونه ته وګوره په هغې کې تا ته د مینې څه شی ښکاري تا چې ته لیدلي چې په هغې کې چې ته د انسانیت د مینې خبره کړي صدغې پای کې خو تش نفرتونه دي پلانکې زموږ دشمن دی دا دی دا دی اوس تا یو زبردسته خبره دا وکړه چې په دې دشمنانو کې یو تازه دشمن چې کوم دی نو زموږ افغانستان شو او د سړي زړه په کم ټایم کې خوږېږي چې لکه ظالمانو د خدای تعالی د دنیا د ټولو جنګونو ټیک شو د ټولو په کم د دنیا په کم ګوټ کې 50 ظلم کېږي د هغې دپاره خدای پاک دا پښتن پیدا کړی دی او د اسرائیل لانجه ده پای کې د ټولو نه سیوا چې کوم دی دا پښتانه ګرم دي که د کشمیر لانجه وه په هغې کې د ټولو نه سیوا دا پښتانه ګرم دي او کتابونه هم چې کوم دی هغه نصاب ورته هم داسې جوړ کړی شوی دی چې خپل چې په کوم ظلم ښکاري نو په هغې دپاره ړوند دی په وزیرستان کې چې کوم ظلم په ده کېږي په هغې دپاره دی ړوند دی په سوات کې چې کوم جبر یا کوم ظلم تیر شوی دی هغه چې په هر رنګ کې دی که په اول د طالبانو په شکل کې و بیا د هغې نه بعد که وروسته د امن د راوستو په شکل کې کوم ظلمونه چې دلته کې شوي دي هغې ته خو ټول پښتانه ړانده دي خو دی به د فلسطین ظلمونو ته رده سترګې کولاوي دي د کشمیر ظلمونو ته رده سترګې کولاوي دي زما خو خپل سوچ دا دی چې ظلم که هر ځای دی هغه که په سوات کې زما او ستا په سر کېږي هم ظلم دی که په فلسطین کې اسرائیل کوي هم ظلم دی او که چې کوم دی نو لکه په انډیا په کشمیر کې کوي هم ظلم دی ظلمونه خو ټول یو شانتي دي نو مونږ زموږ سره خپله تله ده مونږ ته څه ظلم ښکاري او څه نه ښکاري دا ټول هر څه چې کوم دی ستا خبره چې پولیټیسایز شوي دي هر څه له د سیاست رنګ ورکړی شوی دی او مبارک شي زموږ چې کوم دی د هندوستان نه بعد اوس افغانستان د لوبې په میدان کې په هغه شکل کې چې کوم دی یو نوی دشمن مونږ پیدا کړو روایتی حریفی پار سپورٹس کی او کرکٹ خبروں کو آسٹریلیا اور انگلینڈ پمنس کے ایشیز یو سیریز کی یا آسٹریلین او انگلینڈ پمنس کے
نو هغه چې مونږ کله ګورو جی نو هغه اګریشن یي پکې پای کې اګریشن وي پای کې جوش جذبه وي خو هغه اګریشن د ګراوند دننه یې باونسر هیټ کوي یو بل ته هغه اګریشن شو کوي که نه قار او خپل دغه جذبات چې وګټي ډېر زیات د جذبات اظهار کوي خو چار چاپیره یا د ګراوند نه بهر مونږ د هغې اثرات نه وینو مونږ دا نه وینو چې چا ټي وي ګان مات کړي دي مونږ دا نه وینو چې څوک خپل کرکټران بستري دي او کورونو ته ولا ګټې ویشتي دي او هغه افراتفري جوړه کړې احتجاجونه یې کړي دي نو داسې ایکسټریمیزم زمونږ په د سیمه باندې چې کوم دی نو هغه پای کې شک نشته چې هغه ډېر زیات سیوا شوی دی او یو بل دغه ته ورته یو بل پوینټ ته به زه ستا نظر راولم او تا به پې هم کتلي وختي زه راتلم نو ما کور ته ډوډۍ کې ما وي چې ماسوتن سړی له کباب وخوري نو کله چې زه راتلم په کم ټایم کې نو کباب والا باندې عموما ډېره زیاته ګڼې په نشاط چوک کې نو چې کله زه هغې ته راورسېدم او ما ځان له هغه کباب راغستل نو یو بل ملګری هم مونږ ته زر دا کباب میلو شو مونږ زر را روان شو نو په دې لاره باندې ملګري ته ما یم یاره نور کله خو ډېره زیاته ګڼه نه نو هغه ما ته یاره وي ملګري تا سوچ ونه کوې نو خو د پاکستان میچ دی ما وی ښه دا ځکه په دې روډ کې چې کوم دی نو لکه بالکل څه ګرمه ګرمي نشته زر مونږ ته چې کوم دی نو دغه ټول کاروبار په ټپه پروت ولې د پاکستان میچ روان دی نو بیا به زه خپلې هغه اولنۍ خبرې له راشم چې دا یوه زبردسته نشه ده د دې د لاسه زموږ معیشت تباه شو د دې یو کرکټ ته لاسه چې کوم دی تا خپله هکي وبیلله چې ستا قومي ګیم دی تا چې کوم دی ګوره په یو کال باندې ما ته یاد دي غالبا چې ګوره دا د 92 بهان 92 یا داسې 95 شپږ دا ایرا وه په دې کې چې کوم دی هکي پاکستان ګټلې وه په دې کې چې کوم دی نو مونږ ایون سنوکر مونږ ګټلی و سکواش مونږ په 100 کاله متواتر مونږ د هغې چې کوم دی نو لکه ګټونکي تیر شوي وو او زما په خیال چې هغه ریکارډ څه وګویم که یو ملک داسې مات کړي نو مونږ د دې یو لبې دپاره چې کوم دی ټولې لبې په داو لګولي دي دا یو لبه چې کوم دی نو دا ښه برابر په مخصوصه طریقه د ټول قوم ته نشه شوي ده او دا قوم یې ښه ښکلی په نشه کې کړی دی او چې څنګه دا کپ ختم شي دا ورلډ کپ ختم شي نو د دې نه بعد به چې کوم دی ته ګورې لیک ویډیوز به شروع شي ځکه چې ګیس ګران شو اوس په پسې دا نور څیزونه ګرانېږي تیل به ګرانېږي ډالر به بیا ګرانېږي نو دا هر څه به ورو ورو ګرانېږي خو دا قوم چې ته اوده ساتې او دا دمه ساتې نو په دې باندې به یو ډک سګرټ څکې نو د کرکټ نه بعد چې کوم دی نو ډېر ښه ډک سګرټ دي د مشهور ټیک ټاکرانو ویډیوز به لیک کېږي د مشهورو اداکارانو ویډیوز به لیک کېږي دا قوم به پې ښه ښکلی مصروفه ساتلی کېږي او مزې به دغه خبره ځکه صحیح ده چې مونږ که سپیشلی بیا یورپین کنټریز ته وګورو نو د هر چا یوازې کرکټ نه فوټبال کې دي باسکټبال کې دي سایملټینیسلی په ډېر شی سپورټس کې روان دي ډېر ښه روان دي ډېر ښه پرفارمنس کوي مونږ خپل ټول فوکس چې دی هغه یو گیم ته کړی د هغې نقصان دا دی چې دا واړه گیمونو ته زه کوم چې دلته کرکټ نه علاوه څوک منیم نه بلکې تاسو قومي کیل چې ختم کړو نو تاسو کرکټ د زور دلته اندازه لګولی شئ د دې یو نقصان دا هم دی چې واړه گیمونه بیډمنټن شو فوټبال زموږ څه حالت دی هغه ټولې بالکل کرش کړي دي صاحب صاحب پروګرام به دې راغونډ کړو چې په سپورټس کې میګریشن وي مونږ اکثر یې نو په فوټبال کې په سټیډیم دننه پکې جنګونه هم کېږي خو هغه هر سره سټیډیم دننه هغه داسې نه چې هغه خپل هغه بیسیک مسلې ور سه هېرې کړي او بس په یو سپورټس پسې ونښلي د کور کې هم هغه سپورټس او سټیډیم کې دننه هم او بهر هم نو هغه ایکسټریمیزم لږ ختمول غواړي ځکه چې که مونږ د دې اوورال یو جایزه واخلو نو سرمایهدارانو ته د هغو خپله فایده میلایږي پروډکټ یې خرڅېږي کم سیاسي خلک چې دی هغو ته خپلې فایدې میلایږي په اخره کې نقصان دا هم د دغې خلکو دی څوک چې په اشتعال کې راځي او هم خپل نقصان کوي